أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 67 اور 68 مطالعہ کو د منافقینو یو لوی تذکرہ شروع ده او د منافقینو طرز عمل باندې تبصرہ شروع ده اور الله تعالی دی هغه مختلف رنگ او چې هغه مختلف اوقاتو کې هر وخت هغه خپل رنگ بدلی نو هغه حساب سره الله تعالی هم دی هغه رنگ باندې تبصرہ کوي او خبرې کوي او پاره د دې کوي چې هغه ټیم کې مسلمانان چې دي چې هغه هم دی هغه رنگ ډنګ دی هغه طرز عمل دی هغه حرکاتونه دی هغه پیژنګلی وي په معاشره کې او بل طرف ته رهتی دنیا چې څو پر قرآن څوک پړوي د دنیا قائمه وي دغه منافقینو عنصر چې دا دغه منافقینو وجود چې دا په هر مسلمان معاشره کې موجود دا ختم نه ده او بالکل هوبهو مغه سي طرز عمل دا مغه رنگ ډنګ دا او پہچانې په دغه طریقې ده چې د قرآن په نظیر هغه ته وګوري نو پته بولېږي دا د رسول منافقانه کردار ده. فرمایي چې المنافقون والمنافقات منافق مرد یعنی نرینا او منافق شزی بعضهم من بعض دا دی وبل هم رنگ دی دی وبل دوستان دی دا یو بل ندی دی دو خپل کې یو تعلق دا یعنی دا منافق مرد وی اور منافق شزی وی دی تعلق دی اٹک بیٹک دی خیر خواهی دی مینه محبت دی تعلقات دی همدردی خپل کې وبل سره دی ویل چې هغه ته پته ده چې دا د ما ولا سوچ لري څنګه چې زه سوچ لرم نو هغه پوی دی دی وجنه الله تعالی یې چې دا منافقان چې دي دا خپل کې دی وبل دوستان دي یو بل هم رنگ دي یعنی دا تاسو سره کینی خو ضرور مگر د دې همدردی تاسو سره نشته د دې تعلقات خو تاسو سره دي خو په تعلقاتو کې اخلاص تاسو سره نشته اخلاص د خپل منافق ټوله سره ده لہذا دین تاسو یو قسم بیدار اوسئ دا پیژنئ په خپل معاشرو کې د طرز عمل تاسو ته څرګندیږي او د هغه طرز عمل په بنیاد باندې تاسو ته پکار چې دا پیژنئ. الله دې موږ ته توفیق راکړي. المنافقون والمنافقات دغه منافق مرد او منافق شزی بعضهم من بعض دا دی وبل هم رنگ دی وبل سره تعلق تا یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف دی کار څه د دې معاشره کې دونه تاسو د خیر توقع مکوئ دا یأمرون بالمنکر دی د منکرات دعوت چلی دی هر هغه کار کوي چې د هغې کار په بنیاد باندې د ګناه د الله او د رسول نه د بغاوت طرز عمل وي. دی تمام کوشش دا ده چې معاشره کې او په خصوصا مسلمان معاشره کې د منکراتو پیلاو وشي منکرات طرف ته خلک لاړ شي لہذا د بدی حکم کوي بدی طرف ته دعوت ورکوي بدی طرف ته کوشش کوي دا د کار ده وینهون عن المعروف اور د نیکی نه بسرون کوي یعنی یو طرف ته خدای خپل هم نیکی طرف ته نسی یعنی دا کوشش ده چې موږ د نیکی کار نه لریو خو بل طرف ته کچري په معاشري کې داسې خلک وي چې هغه
نکی خواهش لري نو پیاله خدا هغه ته روک ورکوي مختلفې طریقې سره مختلف انداز سره د خیرخواهۍ په جذبې سره چې مړه خپل ځان ته وګوره خپل دنیا ته وګوره خپل کاروبار ته وګوره خپل خاندان ته وګوره ته پرېږده د نور غمونه ته بس دغه کار کوه دا ته اصل کار ده دا د تا ذمه داري ده او بعضې ځایونو کې خو هغوی ته ډېر د دیني جما هم هغو خبرو ته ویر واچوي چې ګوره خیرخوا یو موږ ته څه مثلا نن زمانې کې بودا خبره وي یا یو دور کې دا باقاعده مهم چلیدلی و چې اسلام دا حکم نه کوي چې تاسو کفارو سره داسې وکړئ دا چې څه ټیم هندوستان او پاکستان بلیدلو که نه نو هغه ټیم کې یوه طبقه داسې وه چې هغوی د پاکستان مخالفت کولو و هغوی دا دعوت ډېر ششته انداز باندې چلولو چې بھئی اسلام خو د دې حکم نه کوي اسلام خو یایي چې بھئی روادري کوئ ټولو سره میل جول کې پاتې کېږئ نو دا واز او د نبي صلی مثلونه وپېش کېدلو چې بھئی دا خو نبي صلی یهودو سره پاتې شوی خپله معاهدې ورسره کړي وي مګر هغه معاهدې یا هغه اوسېدن څه بل طریقه وه دلته خو هندوستان کې خو غلبه د هندو وه د هغې نه چټکاره او هغې نه خلاصېدنې دپاره یو جدوجهد و نو لہذا هر دور کې د منافقینو خپل یو طرز عمل ده او منافقین بعض ټیم کې هغه خپل منافقت دعوت چې ده د منکراتو دعوت چې ده هغه ته د اسلام لوبادا ورچوي سوره بقره که موږ وګورو نو هغه کې دا خبره تیر شوې ده چې حق ته د باطل او باطل ته د حق جمع مه ورچوئ نو دلته الله یې چې د دې کار دا ده یأمرون بالمنکر چې دوی منکرات دعوت چلی وینهون عن المعروف او د معروف نه وسرون کوي خپله نه کوي بل وسره مختلفې طریقې سره چا باندې دوستنای اثر انداز وي چا باندې رشته داري اثر انداز وي چا ته للچ ویر کی چا ته څوک وډروي چا همت کمزوری کی څوک متنفر کی مسلمانانو نه یعنی هر یوه حربه استعمالوي خو چې معروف طرف ته لاړ نشي نیکۍ طرف ته لاړ نشي ویقبضون ایدیهم اور دی څه کوي دی نهایت خپل لسونه د حق دپاره د دین دپاره پیسې لګونې ته دی لسونه بالکل تړلي وي لسونه یې د خیر کار نه یعنی هر خیر کار نه خو خصوصا دلته کې څه ده چې د خپل لسونه چې دي دا یې تړلي وي او د بل هم دا کوشش کوي دلته چې کومه تذکرات شی منکرات نن دی بور تللو کم مسلمانانو به چې مال ورکولو که نه نبي صلی الله علیه وسلم چې اعلان کړی چې بھئی مال راړئ مال به راړئ او ځان به راړئ نو د مسجد نبوي ډېر لګېدلی و هر چا چې څه وس جمع کولو به رسولو به نو دوی به هغو ته چې بھئی په ګلان یې تاسو دا دومره محنت سره د مال جوړ کړی ده دا دومره شپه ورځ دې وکړي وه او خپل لاسه دې ګټلی د مال کې ټولو نه اول حقو د تا د اولاد ده خپل کور خپل بچی او د مستقبل دی ده و هغې ته بېرنګه دا ورکوي ګوره اسلام هم دغه یی یقینا چې اسلام دغه یی چې ټولو نه اول حق تا باندې د خپلو بچیو د خپل خاندان ده خپلو رشته دارانو ده بیا څه دا بالکل اسلام یی مګر هغه یوه موقع داسې وه چې هغه ټیم خو نبي صلی الله علیه وسلم اعلان کړی او کله چې فرض عین شي یو شی بیا هغې کې تمام شیونه څټته شي بیا ټولو نه اول حکم د چا وي د الله او د رسول په اواز باندې لبیک کون پکار دا بیا به نه مال ورستو کوي نه به جان ورستو کوي بلکې هر شی به په هغې قربانوي نو دلته الله تعالی هغه طرف ته شي ویقبضون ایدیهم دوی خپل لسونه ډېر ویسر کړي دي د هر خیر نه او خصوصا دلته کې هغه مال دپاره حکم ده چې کم مال به نبي صلی الله علیه وسلم ته جمع کولو مسلمانانو نو دوی به هغې پرې ټټې کولې مذاق به کولو او خپله به یو بل کوشش کولو چې یاره چې ته مال ورکړي ونه لګوي پګل جوړ شوی چې دمره مال لګوي نسو الله اوس دلته کې الله چې اصل خبره چې دی الله ایر کړی ده دی مني خو الله خو د الله شان د الله طاقت د الله حکم هغه دی ایر کړی ده فنسیهم پس به حال څه ده چې الله دی ایر کړي دي الله ته د دی ضرورت نشته ده دی ته د الله ضرورت ده دی چې الله پرېږدو بس الله خو مخکې نه دی پېښې هېڅ ضرورت نشته دی دی کوي چې څه کوي فنسیهم الله دی ایر کړي دي الله دې موږ وساتي یعنی دا داسې لفظ ده الله دې موږ وساتي چې دا ډېره بې انتها دردناکه اور خبره ده چې الله ته ایر کړي چې الله دې کله ایر کړي که نه نو به کیدای شي بعضې ټیم کې قرآن داسې راځي چې بیا زه هغه ته دنیا هم کولاو کړم بیا خو کرځي دی بیا د دې لپاره دنیا ډېره وي دنیا هر رایش سره خو مګر
سکون بنوي دته او نه آخرت کې به دته څه حساب الله دې موږ وسه فنسيهم پس الله دې ایر کړی دي ان المنافقین ولی چې یقینا چې منافقین چې دي هم الفاسقون نافرمان دي دا منافقین فاسق دي یعنی فاسق هغه ته یی چې په خله خو معنی خو طرز عمل دی هغې نه جداوي دې ته فاسق نافرمان وي منی چې دا کار ټیک دی دا خو نشو ویلی چې هره جهاد ته تلن ټیک نه ده دی دا نشو ویلی چې د رسول په آواز باندې لبیک نه دی الپکار دی دا نشو ویلی چې په د کار کې مال لګوه مګر عملا نه کولو عملا بهانې جوړولې نو دی وجه نه الله د ځای فاسق لفظ ورته استعمال کړی چې دا نافرمان دي ان المنافقین هم الفاسقون یقینا چې منافقین چې دي هغه فاسق دي وعد الله المنافقین الله منافقو نریناو سره والمنافقات او منافقو ښځو سره یوه وعده کړې ده څه وعده یې ورسره کړې ده والکفار او کفارو سره هم تمام کفارو سره هم وعده کړې یو طرف ته د منافقینو ذکر ده بل طرف ته د کفارو ده دلته هغه کفار مقصد ده چې کوم یکدم الله نه مني گویا کې دا ټول په یوې درجې کې دي یعنی یو انسان که چیرې الله مني خولې سره حتی چې دا څه اعمال هم کوي ویلي چې هغو منافقینو به اعمال خو کولو که نه نبي صلی الله علیه وسلم پسې منځونه به کولو د نبي صلی الله علیه وسلم مجلسونو کې به کېنستو جار قربان نرې به لګولې لہذا دلته کې الله تعالی مغه طرف ته اشاره کوي چې دا منافقین چې دي دا در اصل هغو کفارو ټولنې ولدي او بل طرف ته د کفارو تذکره یې کړې ده بل طرف ته د کفارو تذکره یې کړې ده چې دغه کفار چې دي دا بل طرف ته د کفار چې دا کفار چې دي دا په یوه طرز یو شی دي والمنافقین یقبضون ایدیهم نسوا الله د ان وعد الله المنافقین الله دغه منافقو سره نریناو سره او منافقو ښځو سره والکفار او کفار نو ما عرض کولو د چونکې دا غمانه ورته دا ما عرض کولو چې منافق او کفار الله تعالی په یو آیات کې په یوې درجې ته رسولی دي چې دا یو شی دي د بظاهر خلی سره یی خو عمل د هغې نه الټا ده نار جهنم څه شي وعده ورسره کړې ده نار جهنم د جهنم اور وعده ورسره کړې ده او وعده څنګه ده خالدین فیها چې دوی به هغه همیشه همیشه پاتې کېږي هي حسبهم اور بیا مخکې الله چې دغه دا ټکانه چې کومه ده یا د دوی سزا دا دوی دپاره کافي ده هي حسبهم دوی دپاره کافي ده ولعنهم الله او بل طرف ته د الله پټکار ده د الله لعنت ته دوی باندې الله دې موږ وځتي ولهم عذاب مقیم او دوی دپاره یو داسې د عذاب خبر ده چې هغه به مقیم وي مقیم مطلب ده همیشه همیشه دپاره به وي هغه ختم کیږي نه الله دې موږ وساتي الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم اسلام ته مسلمانانو ته فتح ورکړي کم ځای مسلمانان مصروف جدوجهد دي د اسلام د غلبې دپاره هغوی ته کمیابي ورکړي رب کریم کم خلک چې د اسلام اسلامي نظام قیام دپاره کوششونه کوي خوا د ملک کې وي یا کم ځای کې وي ته د هغوی مدد وکړي او موږ ته د هغوی ملګرتۍ کونې توفیق راکړي ایران ته فتح ورکړي مسلمانانو ته فتح ورکړي اسلام ته فتح ورکړي رب کریم اسلام غالبه کړي او د دشمن امریکا اسرائیل چې د اسلام دشمنان دي رب کریم دا مغلوبه کړي د دې تمام منصوبې ناکام او نامراد کې رب کریم ته موږ دا ټولې دعاګانې قبولې کړي بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي رب کریم چا روزګار ټول ته روزګار کې برکت واچوي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي څوک قرضدار قرضونه اعلان کړي رب کریم د موږ ورور میر رجب بی خور وفات شوی هغې ته مغفرت نصیب کړي او داسې نور څوک هم وفات شوي دي موږ څو ورځې په مخ مکوړو کلي کې فوتګۍ شوي دي رب کریم داسې چرچا پیره په د علاقې کې څومره فوتګۍ ټولو ته مغفرت نصیب کړي ټولو قبرونه د نور نه منور کړي د موږ څومره عزیزان رشتهداران دا نه مخکې لاړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي موږ ته اطاعت راته نصیب کړي د رسول پیروي راته نصیب کړي مرګ وختې موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د آخرت تمامو تکلیفاتو نه مو وساتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت